سوا سلور او یایم نمبر حدیث تے ختم کے اخلاص کی مڑا بحسن موسم خائے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا یوشپا میں دا سکارو کو چزم پیغمبر علیہ السلام سرودر دم ماویل تراش تمور سرسو کا دا نفلو کا د نفل په حق لا د جمع د منځ په حق لا یو مسله وری زمونږه د احناف مسلک دا دی چې په درې کسا د نفل جمع کولای شي خو چې سلور شي کنه بیا نشي کولای لہذا که یو کس د نفل نیت تړلې او دی وای چې زه د نفل ثواب مګټم او د جمع ثواب مګټم دغه کس سره د نیت تړي بلم ور سره بیا نیت تړلې شي وسلورم به بس بیا نه کوي طبيعت تداعي وي نو ایزه نبی له صلوات و سلام سره د شپې په نفل کې درېدم په جمع مسکولو فلم يزل قائما بس نبی له سلام ولا اړو د رکوع نه مې نه خسته زور پسوس کله په یو خپه کېږم او کله په بل خپه کېږم حتی هممت بامر سوء تر دې پورې چې ما د یو بد کار اراده وکړه په دې مانځه کې ما د بد کار اراده وکړه شاګردانو کې یو شاګرد ته تپوس کوي دا هرڅ بیا شاګردانو ته دا واقع بیانوي چې زه نبی له سلام پسې د شپې په مانځه کې ودرېدم جمع سره مې ورسره کولی مې چې راشه ته م ورسره وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړو د رکوع نه مې نه اخسته وې زه دومره تنګ شوم او ستړی شوم چې ما د یو بد کار اراده وکړه په شاګردانو کې یو شاګرد ته تپوس وکړو صاحب ما هممتا تاسو د څه شي بده اراده کړې وه د بدکار څه بدکار قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی هممت ان اجلس ما دا قصد کو دومره زیات تنگ شوم په ولاړه دومره اوږده ولاړه وه دومره ستړی شوم پکې ما وی چې راشه کښېنه په نفل لمونځ کې چې مقتدي ولاړي که نه په نفل لمونځ کې مقتدي امام پسې ودرېږي که نه یو کس ته یو حاجي صاحب دی یو امیر صاحب دی ولاړ دی دغه ګوټ کې نفل کوي بل سړی پرې رالو او ورپسې څه کېږي پوه دی په مسله هغه نفل خو خلک ثواب ګټلو دپاره کوي که نه آخرت جوړو دپاره کوي دی وایي ته راشه دا نفل مې زیات قیمتي شي ده پسې ودرېږم عرب داسې کوي هغې ځان له نه ودرېږي فرض مونځ یو که نفل چې وګوري چې سړی ولاړ دی که ګیری وي او که ني که ټوپی وي او که ني که پنسي خپو کې وي او که بری بس ورپسې څه کوي نیت تړي زمونږ د خلکو دا رواج او دا دستور نشته دی بلکې که د امام په ځای باندې بل څوک هم مصلې ته وړاندې شو دوه درې به خوا روان شه داسې زمونږ دا زړونه د یو بل نه ماړه دي او بغضونه دي او کینې دا شکر دی چې په دې امام باندې الله پاک زمونږ دا زړونه متفق کړي دي ګینې بیا به څه حال پیغمبر خو راله نه شو راتلی ما ده پسې وي مونځ نه کېږي ته مخکې شه تا پسې خو کېږي که ما له وي نه راځي نو خو ده پسې ودرېږه بیا توره وکړه بیا دا مسله ده دا نفل منځو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کې ناستیم شو دا ثبت کار نو خو هغه ته په ذهن کې سخت کارېده مونږ او تاسو خو چې د بد کار واورېد نو سم ذهن کې راغی خدای م بې خونه باسه زمونږ په ذهن کې خدای خبر کمې کشالې وګرځېدي چې بد کار ته کې مونږ واورېدو مونږ خو یک نمبر بد یو که نه مونږ وایو چې څه بد به یې کړي خدای خبر دې ته م هغې بد ویل الان کې که ناس وی دا بد نو نو ما دا بد اراده وکړه هممت ان اجلس چې کښېنم وادعه او یا دا مونځ پرېږدم نعوذ بالله خو کړی مې دی ورپسې مطلب دا دی د صحابي د توان نه وه قیام دومره اوږد نبي علیه صلات وسلام قیام کړی دی دا ډېر قیمتي مونځ دی د شپې مونځ الله پاک دې مونږ او تاسو ته را نصیب کړي یقین وکړه چې دا کم په ملک حالات دي یا زمونږ او ستاسو په کلي کوڅو کې دا کم حالات دي چې هر هلته کې رور راولګېدو
افریدی روډ اخبار کې راغلی واج اخبار کې پرونه بڑا بیر افریدی روډ ماشوګه ګرځمږه علاقه ده یو رور را پاسې دو بل رور سره په لیپټاپ باندې په جګړه درش وی آسان کار دی چرګا لالو بلا ګران کار دی 100 روپے پی لګي او غړس دا تماچې ارچا سره دی په ځړی ویشت مړې کو مور ور سره ان خطه مور امداس زخمی کا چې حد له وهلې دا ټاکولې خدل تک خپل کلی کې نه ګوري رو وجل سړيزو کې رو وجل خدایم به خو نه ما صدارور خدارور محافظي دارور خدارور خیر خوای نو اوس مونږ او تاسو دامر پریوتی او اعمال او اعتبار سره ډېر لاندې پریوتی دا برا پورته کیږي په تهجد کم از کم کدا ځوانان نشي کولای اسپینګيري چې دا مشران تاسو د تهجد تبړی وای ان شاء الله یا ارحم الراحمین